نن به دا سبق وایو جمله اسمیه مونږ وویله الحمدلله. تاسو ووایئ الحمدلله. مرکبات مونږ زده کړ، بیا مونږ جمله اسمیه هم وویله او جمله اسمیه کې تقیید څنګه پیدا کیږي دا مونږ ووی ان واخواتها. او بیا مونږ ووی چې جمله اسمیه کې حصر او تخصیص څنګه پیدا کیږي. حصر او تخصیص څنګه پیدا کیږي چې په منځ کې ضمیر راوړي، اسم ضمیر. او دې سره سره نن دا وایي چې جمله اسمیه دا به منفي څنګه جوړیږي. منفي جمله اسمیه هغه چې اول جزئی شوی اسمي هغه ته ویل شي جمله اسمیه. نو دا جمله اسمیه کې به مونږه یعنی منفي کوو به څنګه. وګوره زید صالح دا جمله اسمیه ده. زید اسم ده، مبتدا ده، و صالح خبر ده. مبتدا سره ده خبر نه جمله اسمیه. صحیح ده. زید صالح چې مونږه منفي کوو چې نه زید نیک سړی نه دی، چې زید نیک سړی نه، نو اکثر په دوو حروفونو باندې دا منفي کیږي. ښه چې په ابتدا کې ورسره ما او لیس ولګئ، نور حروفونه شته په اخر کې هغه وایي. اول تاسو دې ته سوچ وکړئ ما او لیس. او ما او لیس کې یو فرق دی، دا سوچ ورته وکړه چې ما هر ځای کې لګي جمله اسمیه نه مخکې هر ځای کې لګي، خو لیس اکثر هغه ځایونو کې لګي چې کله جمله اسمیه کې اسم اول واحد مذکر وي، اسم اول او یا اسم واحد مذکر او اسم ظاهر هم وي. صحیح ده. لکه الولد. الولد دا الولد چې کوم دی دا واحد مذکر هم دی او اسم ظاهر هم دی. ضمیر نه وي، هوا هما هیا وغیره نه وي، بلکې دا دوه شرطونو باندې پوه شئ. لیس کوم ځای کې راځي په جمله اسمیه کې. په کومه جمله اسمیه داخليږي چې هغه جمله اسمیه اول اسم یې چې کوم اسم ظاهر وي او واحد مذکر وي، نو اکثر هغه ته بیا لیس استعمال کوو. واحد مذکر وي مخکې به جمله راځي، به سوچ ورته کوي چې جمله اسمیه کې دا اوله مبتدا شي دا واحد مذکر خو نه دی. که واحد مذکر وي او اسم ظاهر وي ضمیر نه وي، نو بیا به ما نه لګوي، بیا به څه شی لګوي؟ لیس به لګوي. مخکې روان دي، زه به تاسو نه مثالونه تپوس کوم. او دا ما چې دا په هر ځای کې په هره جمله وردننه کیږي او منفي یعنی نفي پیدا کوي په جمله اسمیه کې. مثال چې ووایي بیا سړی په مسله باندې پوه شي. الله پاک غافل نه دی، دا جمله په عربی کې جوړه کړه. الله غافل نه دی. الله دا خو جمله اسمیه د دې نه جوړو، دا خو منفي جوړه شو. وایا چې زید نیک، زید نیک سړی دی. زید نیک دی. زید صالح دا دی وایي کنه. زید صالح نو داسې جمله منفي ګرځو چې زید نیک نه دی، نو ما ورسره ولګو ما زید. یو بله تبدیلی کوي، دا یاد ساته. جمله اسمیه کې چې مونږه ان واخواته ولګول، نو هغې څه تبدیلی کوله؟ ان واخواته مبتدا ته څه شی ورکول؟ نسب ورکول. او خبر به په خپله حال پرېښودو، لکه ان الله غفور داسې وکنه. او دلته کې چې کوم ما او لیس دي دا الټا کار کوي. الټا څنګه کار کوي؟ مبتدا په خپل حال پرېږدي، خبر چې دا دنیا کې هغه منصوب کوي. یاد شو کنه. ان واخواتها چې کوم کار کوي ما او لیسا هغه الټا کار کوي. صحیح دی. په اعرابو کې تبدیلی کوي. اوس ته ووایه
مونږ دا وایو چې زید صالح، ما مو ورسره ولګو ما زید صالح. څنګه به وایو؟ ما زید صالحا. شاباش. اوس یوه بله مسله ده چې الله غافل، الله غافل دغه جمله اسمیه ده. دغه کې نفي پیدا کړه چې الله غافل نه دی. ما الله غافلا، ما الله دا مسله تاسو زده کړه. ما په هر ځای کې په جمله کې استعمالي جمله اسمیه کې نفي پیدا کوي، انکار کوي، د منفي کوي جمله نیگیټیو ته اړوي. او لیس هم دغه کار کوي، خو لیس د پره دوه شرایط مې درته ذکر کړ چې په هغه اسم داخليږي چې ظاهر وي. اسم ظاهر پیژنې، یو اسم ظاهر وي، یو اسم ضمیر وي. ضمیر تاسو ویلي که نه؟ هو ما هي انت وغیره. او چې واحد مذکر وي، واحد وي مذکر وي، نو بیا الته ما نه داخليږي، بیا لیس داخليږي. خبره یاد شوه؟ خو عمل کوي په اعراب کې یو شان چې خبر چې دا منصوبوي، مبتدا ته ایس نه وي، مبتدا خاص مرفوع وي، هغې ته ایس نه عمل نه کوي. اوس یو مسله بله واوره چې د جمله اسمیه منفي، جمله اسمیه منفي چې په هغې کې نفي وي، دې کې چې تاکید پیدا کوي چې هر چې ته وایې چې زید نیک نه دی، دا خو جمله منفي ده، او چې بالکل نیک نه دی، هرگز نیک نه دی، ٹھیک دی؟ نو بیا واسه کوي نه نه بیا پکې ماولا خو پکې ما لیسه خو استعمالیږي، خو یو بل حرف به راوړی، په خبر به ور داخلی، په خبر باندې به یو بل حرف راوړی. کم حرف دی؟ ما لیسه خو به داخل شي، لکه تا ووایې چې مالله غافلا، دا دی ووایې که نه؟ اوس چې ته وایې چې الله بالکل غافل نه دی، نو مالله غافلا په دې کې یو حرف به بل راوړی، په خبر به ور داخل کې حرف دی، حرف جر دی. نو حرف جر چې په خبر ور داخل کې، نو بیا خبر به اول څه شو منصوب وکنه، نو د حرف جر په وجه به مجرور هم شي. د غافلن نه بس شي جوړ شي، غافلین جوړ شي. اوس دغه کم حرف دی چې هغه په منفي جملې به ور دننه کې او دې کې تاکید پیدا کی، زور پکې پیدا کی، نو هغه حرف با زیر بی، نو دا چې په خبر ور دننه کې، نو بیا به ډیر زور پیدا شي په منفي جملې کې. نو تا دا ویلي چې مالله غافلا، نو غافلا باندې بی ور داخله که، نو څه بشي؟ بغافلن بشي، بغافلن. اول خو مالله غافلن و، ځکه چې منصوب وي، د ما خبر چې کم دی د لیس او د ما خبر چې کم دی هغه منصوب وي، خو تا چې کم دی په خبر باندې حرف با جار داخل کو، دی وجه نه چې په دې کې زور پیدا شي چې الله پاک بالکل هرگز غافل نه دی. نو دا با حرف جر خبر باندې چې داخل شو، دا خبر یې منصوب نه مجرور وګرځاو، نو غافلن نه غافلین که، نو څه شبه شي؟ مالله بغافلن. قرآن پاک کې راغلی دی. بله جمله چې قرآن پاک کې نه راغلی، احادیثو یا نوره په عربی کې راغلی، هغې مثال څه دی؟ لڑکا محنتی ہے، دغه جمله اسمیه ده. لڑکا محنتی ہے، محنتی ہے د دې جملې اسمیه په عربی کې ترجمه وکړه، په عربي کې لڑکا، لڑکی ته الولد، الولد معرفه نه وي، الولد الولد مجتهد، الولد مجتهد جمله اسمیه دې جوړه کړه، جمله اسمیه نه منفي جوړه کړه. الولد تو سوچ کوه، د الولد چې کم دی اسم ظاهر هم دی او واحد مذکر هم دی. لیس الولد مجتهد، مجتهدن غلطی بنا کوي، لیس الولد سوچ پورته کوي، اول به سوچ کوي چې د اسم واحد مذکر او ظاهر خو نه دی، نو لیس په داخل کا نوی، نو بیا ما په داخل کا، نو چونکې دی نو لیس په داخل شو، الته خبر ته نصب ورکا، نو څه شوه شي؟ لیس الولد مجتهدن. اوس ته داسې وکړه چې ووایه چې د هلک چې کم دی ستا په شان دی بالکل محنتي نه دی، مثلا ستا په شان دی که نه، نو ته بیا څه ته ووایه؟ لیس الولد
لیس الولد بمجتهدین. اوس بله جمله ته جوړه کړه. دې کې به تاسو خبره نه کوئ، دی به صرف په ته پکې یو جواب راکړه. ښه قرآن پاک کې دا راغلي هم دي، ته ته به اسانه وي. ښه تم مجنون ہو، تم مجنون ہو، مجنون ته مجنون وي، تم ته تم، انت مجنون. دا جمله اسمیه شوه کنه. انت مبتدا، اسم اشاره چې کوم دي مبتدا ځکه چې دا معرفه وي مبني وي، نو انت مبتدا او مجنون دا خبر. انت مجنون، ته مجنون، دا اسم جمله اسمیه شوه. نو ته ما متعلق اوس ووایه چې ته مجنون نه یې. ما دې ځکه په داخل کې چې انت اسم ظاهر نه و، اسم ضمیر و، نو لیس دې ځکه را نه وړو، ما دې راوړو. نو څه دی وایي؟ ما انت مجنونا، ما انت مجنونا. داسې ووایه چې بالکل مجنون نه. تا خو ووایې که نه چې ته مجنون نه. دا دې ووایي چې انت ما انت مجنونا، خو دې ووایې. اوس داسې ووایه چې بالکل هرگز مجنون نه. ما انت بمجنون. قرآن پاک کې هم راغلی. اوس بله جمله چې قرآن پاک کې نه راغلی هغه جوړه کړه. اسانه جمله ده. ښه ته به یې جوړه کړه. یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، هذا منافق، یہ منافق نہیں ہے. منفی جوړه کړه. منافق ته خو سوچ وکړه کنه. یہ چلو صحیح ده. ما هذا منافقا، ما هذا منافقا. اوس ته ووایه چې هرګز دی منافق نه دی. ما هذا بمنافق. صحیح شو؟ دا شو دو پرې. اوس مخکې لږ سبق ووایه چې د دې نوره هم ملګري دي چې هغه داسې کار کوي. دی ما او د لیسا نوره ملګري شته. یو ملګری لا دی، لام زبر لا، لا لا شته دلته ما لیکلي که لا. دا وګوره لا، د لا دا هم دغه کار کوي. کم کار کوي؟ نفي پیدا جوړوي، جمله نفي کوي. خو کار څه کوي؟ عمل څه کوي؟ اعرابي تبدیلی هم کوي. خبر ته نصب ورکوي. مبتدا باندې خو هېڅ نه کوي، مبتدا په خپل حال کې. خو لیکن یو خبره ده چې بیا لا به په کم ځای کې داخلېږي. دې ته سوچ وکړه چې لا به په کم ځای کې داخلي. چې کله زیات تر لا هلته کې داخلېږي چې دنه مخکې کم اسم راځي هغه څه شی وي؟ ناکره وي. معرفه نه وي، ناکره وي. څه شی وي؟ ناکره وي. الولد معرفه و که نه؟ ولد څه شی دی؟ نکره دی. نو ولد صالح، ولد صالح دا ته په دې باندې لا داخل که ځکه چې دلته خو نکره راغلی دی ولد. نو لا ولد صالحا، لا رجل مجتهدا. ټیک شو؟ یو بل حرف هم د دا کار کوي چې هغه ان دی. ان حمزه نون زیر ان دا هم دا کار کوي. ان الته کې و دا ان مخفف انا دا بل ان دی. دا هم دا کار کوي. څه کار کوي؟ نه جمله اسمیه منفی کوي، خبر لا نصب ورکوي. ټیک ته ان. نو زید قائم، دې باندې ان داخل کا. زید قائم، ان پې ده. ان زید قائما، ان زید قائما. یو بل مثال المجتهد راسبا. راسبا غشي وي، ناکام شي، فیل شي. المجتهد راسبا، المجتهد راسب، المجتهد راسب. په دې باندې ان داخل کا. ان چې پیلا لام باندې الف لام باندې داخليږي نو زیر به ورکا. ان ته زیر ورکا. ان المجتهد راسبا. دا خبره دې زده کړه. یو خبره بل زده کړه. اخیری خبره جب سبق ختم کو خیری خبره به زده کړئ. خیری خبره دا ده یعنی تاسو دا زده کړئ چې جمله اسمیه منفي کیږي څنګه. تاسو دا زده کړئ چې جمله اسمیه کې کم ما لیسا یا لا او ان دا څه کار کوي؟ عامل پکې نه خبر چې دا منصوب کوي. دا تاسو زده کړ. او تاسو دا زده کړ چې زیات پکې تاکید پیدا کوي نو حرف جار به په
با حرف جر په خبر باندې داخل کې او د خبر به مجرور کی تاسو زده کړ کنه. بیا د لیسا استعمال زده کو. لیسا ازه کې استعمالیږي چې اسم ظاهر وي واحد مذکر وي. لا هم د زده کو. لا داخليږي په نکره اسم باندې د زده کو او ان استعمال زده کو. خو یو مسله تاسو دا زده کړئ چې کچرتا ما خا به چې کله تاسو ترکیب کوئ بیا به مبتدا نه وای، بیا به وای چې لکه وای چې ما زیدون، بیا به وای چې دا د ما د پاره د زیدون ما د پاره اسم شو او د بل خبر شو. لکه مونږه ان واخواتو کې وکنه چې دا د ان اسم او دا خبر، دلته کې وای چې دا د ما اسم او دا خبر شو. دا څه وای په ترکیب وس واوره ما لا او ان، ما لا او ان چې کله په جمله اسمیه باندې داخل شوی په دې کې یو ما لا ان ټیک دی. د درې وړو کې چې یو پکې داخل شوی په اسم باندې جمله منفي کړي وي ټیک تا. خو د اسم او د خبر په د منځ کې الا راشي ټیک تا کنه چې اسم او د خبر په منځ کې الا راشي بیا اعرابي تبدیلی نکوي، د عمل د باطل شي. یاد شو؟ اوس د مثال به مونږ څنګه ورکو الا چې پکې راشي. ما انت الا قرآن پاک کې راغلی بشر مثلنا. انت مبتدا دی، انت دی ما اسم دی ما انت، او بشر مثلنا دا خبر دی. خو د مبتدا او د خبر په منځ کې الا راغلی دی ټیک دی. نو بشرون په ځای به مونږ ته پکارو سم ویلا بشرن مو ویلا، خو دلته مونږه عمل بنه کوي ځکه الا پکې راغل. نو داسې وایي چې ما انت الا بشرن، نه بلکې پکار خدا چې مونږ داسې ویلی و چې ما انت الا بشرن. خدا الا په منځ کې چې راغی دا ما او د لا او د ان ولا چې کوم عمل دی دا باطل کو. خبر با په خپل حال باندې خپل خالي څه شو مرفوع. د مبتدا اصل حال دا دی چې دا مبتدا به شي مرفوع، خبر به مرفوع. چې کله څه عامل په داخل شي په هغې وجه باندې بدلیږي را بدلیږي هغه اعراب. نو ان ما او لا دا یقینا چې خبر چې دا منصوب کوي، خو چې د خبر او د اسم په منځ کې الا راشي نو د دوی کم معنوي تبدیلی خو معنوي معنا خو یعنی منفی وي، خو لیکن اعرابي تبدیلی نه کوي. بیا یاد شو؟ اوس بل مثال وګوره. رجل الا خائن، په دې باندې لا داخل کړه. لا رجل الا خائنا، لا رجل الا خائنا، خائن بوای ځکه چې الا خبر او د مبتدا په منځ کې د اسم او د خبر په منځ کې الا راغلی دی، نو عمل بنه کوي. ان الاسلام الا دینا ناصحا، غلطه. ان الاسلام الا دین ناصح، خبر او په خپل حالات کې. ما کذاب المؤمنون مؤمنون. خا یو بل مسله وره دا یاد کا کنه چې الا پکې راشي. یو بل خبره خدا کنه چې کله دا ان چې کله داخل وی کنه ان په منفي جمله باندې ان، نو خبر خو مقدم نه کنه مؤخر وي. کچرته خبر مقدم شو په د ان ولا خبر، د ان خبر کله مقدم شو بیا دا ان چې کوم دی دا عربي تبدیلی بیا هم نه کوي. د دویمه قاعده در سره وي. اوله قاعده دا چې الا په منځ کې راشي. دویمه قاعده د ان ولا صرف چې ان ولا کم خبر دی دا مقدم شي بیا هم تبدیلی نه کوي. اوس د ان خبر په مثال کې مونږ وکړو چې د ان خبره مقدم شي تبدیلی نه کوي. او ما درته وشي لا چې دا په اسم کم اسم داخليږي په ناکره باندې کنه،
او که دا په لا د لا چې کنده په معرفه داخل شي بیا د لا چې دا عربي تبدیلی نه کوي. یاد شو؟ بیا درته وایم اخیری ما لا ان دا درې دي کنه. ما لا ان د دې اسم او خبر په منځ کې چې الا راشي دا په عربي تبدیلی نه کوي، لفظي تبدیلی نه کوي. یو خبره مې وکړه. دویمه خبره اور چې د ان خبر مقدم راشي بیا عربي تبدیلی نه کوي. دریمه خبره مې دا وکړه چې د لا لام زبر لا د لا اسم چونکه ناکراوي د لا اسم نکراوي لا په نکرا اسم داخلي او که د لا اسم کله معرفه راغی نو د لا بیا لفظي تبدیلی نه کوي، معنوي تبدیلی خو کوي، منفي ګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.